بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو دا وخت موږ په مټې د پاڼې کې موجود یو د اګریکلچر چې کوم اپیس ته پاره کې لږه موده پس چې دلته کې ډي سي سواد چې د هغه برازي او باقاعده بددي کسان مارکیټ چې د هغه به افتتاح کوي دلته تاسو کته شي دلته کې د وچ کم تخمونه چې دی هغه هم دی ډرای فروټ هم دی ور سره د سبزی کم سټالونه چې دی هغه هم دی فروټ هم دی دغه شانته د دو موقع په اخلو چې دو په دې حواله باندې سوی او ور سره د دې مارکیټ د کولاویدو سره عوامو ته او زمیدار ته څومره پیدا میلاو شي دغه شانته ډي سي سواد چې دی هغه به وسنن چې د لګ موده پس پر دې افتتاح کوي نو هغه چې دی هغه دلته به هم خپل خبرې کوي هغه به مونږ تاسو ته خایو د دې په حواله باندې به کم زمیداران چې دغه خبرې چې دی هغه هم تاسو ته ورو چې دلته کې د څومره خلکو ته پیدا میلاويږي ور سره د کم د اګریکلچر ډایریکټر چې دی وزیر صاحب ضلع سواد داغه نه به هم پښتني کو چې هغه په دې حواله باندې سوی ور سره د اګریکلچر چې کم افسر د زموږ سره افتخار صاحب داغه نه به هم پوښتنه کوي چې هغه په دې حواله باندې سوی زموږ سره اوسه یاره چې دلته خو زمونږ چې کوم پروګرام دی که نه نو هغه د کلي په سطحه دی لکه اوس دلته مونږ شوتل کوو شړشم کوو ورسره مولی کوو تارخه مرچکي کوو دا دغه کوو نو دا په کلي کې لکه مونږ ډایرکټ په عوامو خرڅو نو هغو ته ډېره زیاته پیدای او د دې غټه وجه د ګرانۍ دا چې دا سبزي کله مارکیټ ته لاړه شي د هغې نه واپس راشي بیا په عوامو خرڅېږي نو لکه هغه هغو ته یو خو زاړه شي ورځي وشي او بله خبره دا ده چې هغو ته ډېره ګرانه پرېوځي زه د دې مټې تحصیل د پامپ سروس سنټر پریزیډنټ یم د ذمہدارو او دوی چې دا کم پروګرام شروع کړل صوبایي حکومت او کم ډي سي په تر باندې چې دا شروع کړل دا ذمہدارو ته په بهبود لپاره ډېر بهترین پروګرام دی په دې باندې موږ ته ډېر اساني چې ذمہدار خپل مال دلته راوړي او عوام راځي او هغه ته پر رعایتي قیمت لري په نیم قیمت ته تقریبا دا ملويږي نو ډېر زیاته پیدا موږ ذمہدارو ته هم ده او د عوامو ته هم ډېر زیات ریلی پیلاو چې په دې کې نو سوای زموږ د خلکو ته پیغام ورکړي نو پیغام خو زه دا ورکوم چې یاره تاسو ځان رایق کوئ زمونږ چې څومره زمیندار دي نه هغه ټول د میډل مینو خوړو کوم چې دا اړتي ورته وي نو چې دا قسمه پروګرامونه کوم چې حکومت شروع کړل په دې کې موږ دلچسپي ولرو نه من نه میډل مین لرشي نه منافع به ټوله د زمیندار ته ملويږي زمیندار ته بیا په ډیر ګران قیمت باندې دوباره د عام خلکو ته ملایږي نو د حکومت دا یو ډیر ښکلی اقدام دی چې دا سیزونه چې دي په دې کې د منډای ټکسونه د هغې اړت او د هغې کرایانې دا سیزونه چې دي هغه ختم کړی شي او بیا دا سیزونه کوم چې په کوم علاقه کې پروډیوس کیږي ګرازي پیدا کیږي هم د هغې علاقې خلک په ارزان قیمت باندې دا اخلي نو د دې زمونږ د سواد چې دی یو دغه چې دی فروټ مارکیټ هغه په چارباغ کې هغه پرون د افتتاح شوی و نن دویمه په مټه کې دلته کې افتتاح ده په مټه کې یو بل د مریم سره دی بیا به خوازخیله کې دوه فروټ مارکیټونه د افتتاح کیږي بیا به د هغې نه وروسته په مدین کې بحرین کې د هر تحصیل په سطحه باندې زمونږ دوه مارکیټونه چې دي د هغې افتتاح به کیږي او انشاءالله دا بیا سسټین مطلب د دې دی چې دا به همیشه چلیږي دې له به د هغې علاقې خپل زمیندار چې دي هغه خپل سیزونه راوړي کوم چې په هغې علاقې کې کیږي او خپل خلک چې دي هغه به اخلي تاسو راغلی نه د صوبایي حکومت یو فیصله کړې ده او هغه فیصله دا ده چې په هر تحصیل کې دوه لوکل مارکیټس یعنی د زمیندارانو مارکیټونه جوړ کړي نو په دې کې زموږ سره یو فیسیلیټي دا ده په ډېرفانۍ کې دا فارم سروس سنټر بلډینګ دی نو په دې کې به زمینداران خپل پروډکټس چې کوم هغه سبزیانې پیدا کوي کمې میوې پیدا کوي کم دانهدار تخمونه پیدا کوي اجناس پیدا کوي هغه به راوړي دلته او دلته به یې لوکل زمینداران علي په دې کې فایده دا ده یې فایده چې دې ځای کې نه کرایه سوکالي نه د بجلی بیل شته نه په ټیکس شته نه میډل مین شته به کې نه به اړتي شته زمیندار خپل مال بدل ته پروت یا خپل به خرڅي نن به تاسو وې نه چونکه سیزن آپ ته میوې نشته
صرف د سبزیانو وخت خو په میوو کې لږ زمیندارانو خپل املوکان او ټانګوان راوړي دي کم چې پاتې دي کدا د شلتالو ټایم ونه ان شاء الله دا ډېر زیات خلکو ته ډېره فایده وا خو دا د صوبایي حکومت فیصله ده په دې کې هر ضلع کې ډیپټي کمشنر د دې مشر دی او وسره په تحصیلونو کې په هر تحصیل کې اسسټنټ کمشنر وسره زموږ اګریکلچر افسر هر تحصیل کې او دغه شان په ډیسټریکټ سطح باندې زړه ډیسټریکټ ډایریکټر موږ په دې کې انوال یو او دا موږ غواړو چې دا شی کامیاب شي او د حکومت چې کم خوب لیا پوره شي او زمیندار ته ریلیف ملو شي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اسپیشلی ہمارے جو فارمر ایسوسیشن ہیں ان کے جو عہدیدار ہیں اور جتنے بھی کسان یہاں موجود ہیں، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج اس موقع پر آپ تشریف لائے. آپ سے ملاقات کا مقصد اور بنیادی طور پہ کسان مارکیٹ بنانے کا مقصد ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ سے اس قسم کا انٹریکشن ہو کہ ہم آپ کو یہ سمجھا سکیں کہ گورنمنٹ کا کسان مارکیٹ بنانے کے پیچھے کیا مقاصد ہے. بیسکلی جس طرح کہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ کسان کو اپنی مرضی کی قیمت نہیں مل رہی ہے اس وقت مارکیٹ میں، اور جو کنزیومر ہے، جو گاہک ہے، اس کو بھی بہت زیادہ قیمت پہ چیزیں مل رہی ہیں، اور ایک اسیسمنٹ کے تحت زیادہ پروفٹ مارجن جو ہے وہ مڈل مین یا آڑتی جو ہے وہ لے رہا ہے، اور اس کا نقصان دونوں سائڈ پہ، ایک سائڈ پہ عوام پبلک کو ہے، دوسری سائڈ پہ کسان کو ہے. سو حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور ہم ڈسٹرکٹ سوات کے اندر ہمارے تقریباً 25-26 ہزار رجسٹرڈ فارمر ہیں، مٹا کے اندر ہمارے خالی مٹا کے اندر 7,000 فارمر ہیں. تو کیوں نہ کسان خود ان کو ایک جگہ پرووائڈ کی جائے، ان کو ایک جگہ دی جائے جہاں کسان اپنی اجناس خود لا کے فروخت کرے. اس سے ایک طرف تو کسان کا فائدہ ہوگا، کوئی انہیں ایکسپلائٹ نہیں کر سکے گا اور انہیں اپنی اجناس کی پوری قیمت ملے گی، اور دوسری طرف جو گاہک ہیں، جو عوام ہیں، انہیں بھی سستی قیمت پہ چیزیں مہیا ہوں گی. اس مقصد کے لیے تمام تحصیلوں میں ہم نے کسان تنظیموں سے بات کر رہے ہیں، ان کو حکومت کی ہدایت، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی ہدایت کے مطابق جگہ بھی دے رہے ہیں. اس جگہ آپ کو بجلی، پانی کا انتظام، روڈ کا انتظام سارا ضلع انتظامیہ کر کے دے گی. باقی آپ کے لیے شیڈز وغیرہ سارے کے سارے محکمہ ایگریکلچر پرووائڈ کرے گی، اور اب آپ بڑی آسانی سے، اور آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا. آپ اپنی اجناس لائیں اور اس جگہ پہ فروخت کریں. نہ صرف عام عوام کو فروخت کریں، بلکہ ہمارے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے تحصیل کے اندر جو چھوٹے دکاندار ہیں، جو گاؤں کے اندر مختلف گاؤں میں جن کی دکانیں ہیں، ان کو بھی آپ ہی فروخت کریں تاکہ ان کا فائدہ بھی ہو، عوام کا فائدہ بھی ہو، اور کسانوں کا فائدہ بھی ہو. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ضلعی حکومت اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعاون کیا، آپ اپنی اجناس ان مارکیٹ میں لے کے آئے، تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور عام عوام کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس سے زراعت کو بھی ترقی ملے گی. آج کا مجھے بہت خوشی ہے آج ادھر کہ بہت بڑی تعداد میں کسان اور کسانوں کے نمائندگی موجود ہیں. ہم آپ کو یہ سینٹر آپ کے لیے ہر وقت کھلا رہے گا، اس مارکیٹ کو ہم کھلا رکھیں گے، اور ڈسٹرکٹ سوات کے اندر ہم نے 14 پوائنٹس جو ہے وہ مقرر کیے ہیں جہاں یہ مارکیٹس بنیں گی. 7-8 مارکیٹس کا اوپننگ ہو چکی ہے، باقی بھی اگلے 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ ہم وہ اوپن کر دیں گے. جس مارکیٹ میں بھی، ان 14 جگہوں پہ جس جگہ بھی آپ جا کے اپنا مال فروخت کر سکتے ہیں، آپ اپنی اجناس فروخت کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے. اور آپ سے کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، آپ کا کوئی ایکسپینسز نہیں آئے گا. جگہ، بجلی، پانی یہ سرکار دے گی، صرف آپ نے اپنی اجناس لانی ہے، اپنی پیداوار لانی ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو جو اسٹیبلش سبزی منڈیاں ہیں ان کے مقابلے میں آپ کے طرف ریفر کرے، آپ کی طرف عوام کو بھیجے، تاکہ عوام کو ایک ارزاں قیمت پہ، سستی قیمت پہ روزمرہ کی اشیاء مل سکے. کل دا وډي سي سوات سیب چې هغه دلته کې باقاعده د کسان منډي چې کومه دلته کې نوې کولاو شوه، د هغې افتتاح وکړه. هغه دا هم زیاته کړه چې دلته کې په زموږ په سوات کې چې دی نو نور هم چې دی دغه شانتې ډسټریبیوشن کوم ځایونه چې دي هغه به کولاویږي. د دې سره چې دی نو عوامو ته دغه شان زمیندارو خلکو ته به هم د دې نه ډېر زیات سهولت میلاویږي، او د بازار نه چې دی نو باریه ته چې دلته به هغه ته هر څیز چې دی هغه مهیا. ما بهر اجازت راکړئ. د الله په امان.